السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आजकल मेरे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से نن سبا مالا د دنیا مختلفو ملکونو نه خطونه او فکسونه را روان دي چې پکې د انګلستان د جلسې سالانه په کامیاب انعقاد مبارکیم وي او دا اظهار هم چې موږ د MTA په وسیله جلسه نیغ په نیغ وکړه فایده ته پورته کا خو حقیقي فایده او فیض هم اله پورته کېدی شي چې کله موږ د دې خبرو خو پوره کوشش وکړو چې سم چې څه چې موږ کتلي دي او اورېدلي دي دا ټول د خپل د ژوند د اصلاح لپاره یوه وسیله جوړه کړو. دلته هیڅ قسمه سیاسي خبرې نه کېږي، هیڅ دنیاوي خبرې دلته نه وي شوې، بلکې د غیر مسلمو او د غیر احمدیانو چې کومه دنیاداره طبقه زموږ دغه جلسې ته د مېلمنو په تور راځي، هغوی کې ځینو خاص مېلمنو له چې د خبرو کولو لپاره د 3 منټه ورکړل کېږي، نو هغوی کې تقریبا ټول د دغه دینی ماحول نه متاثره شي او زیاتره همدغه خبرو ذکر کوي چې د جماعت د تعلیم یوه برخه دي او د اخلاق اعلی معیارونو طرف ته انسان بوځي. نو بهرحال د دغه جلسې فایده ومله کېدی شي چې موږ خپل حالتونه د خپل تعلیم مطابق کو او سم چې اورېدلي دي د هغې اطلاق په ځان وکړو. ګینې نو دغو مېلمنو مخې ته چې موږ څه وړاندې کړل او څه چې موږ واورېده چې زموږ مېلمنو یې په عمومي طور ستاینه هم کړې ده، دا به صرف ظاهري پړکاوي، زموږ د اندرون اظهار به دا نه وي. یو مومن ته پکار ده چې د دننه نه او د بهر نه د یو شان وي. نن سبا د دنیا نظر په موږ ډېر زیات دی او اوس د MTA په وسیله دنیا زمونږ په جلسو کې شاملېږي هم احمدیان هم ځینې نور خلک هم دا اوري
په خاص طور د انګلستان جلسه ډېر په جبر نظر کتل کېږي. مونږ د MTA لپاره په لکونو پاونډونه خرج کوو د پیغام خورولو لپاره. صرف دې لپاره یو ډېر لوی مقصد دا دی چې د جومات هر تن دی د خپل د ژوند مقصد بیا مومي او په یو وخت د ټولو ته دا پیغام رسي. نو زمونږ خوشحاله او زمونږ مبارکه د صرف د جلسې کامیاب انعقاد تر حد نه دي محدوده کېدل پکار، بلکې کم خلک چې دلته شامل شوي دي او دنیا کې چې کومو خلکو د MTA په ذریعه چې څه واورېده او څه وکته، نو دا د ځان ته بار بار یادوي او دا د خپل د ژوند مقصد یې ترې نه جوړ کړي او د خدای پاک شکر دی وکړي چې هغه په دغه مادي دور کې زمونږ د اصلاح لپاره، زمونږ د علمي، عملي او د اعتقادي ترقۍ او بهترۍ لپاره یو دنیاوي او مادي ایجاد مونږ لپاره وسیله کړی دی. ټلویزیون، انټرنیټ، اخبارونه او د اشاعت نورې وسیلې چې مونږ لپاره کار کوي، نو د یو مؤمن ایمان په دې زیاتېږي چې نن نه 1400 کاله مخکې خدای پاک دا خوشخبری مونږ له راکړې وه چې په دغه زمانه کې به داسې ایجادونه کېږي چې د دین خورولو کې به مرسته کوي. او هره ورځ مونږ دا پیشنګویي بهتر نه په بهتر رنګ کې په پوره کېدو وینو. مخکې به زه ذکر کوم د پریس ریپورټونو چې څنګه خدای پاک دا پیغام رسوي، نو پکار ده چې په دې موږ د خدای پاک مخې ته ټیټ شو او تل زیات نه زیات دې په دې شکر گزار شو. په دې شکر گزارۍ به موږ د خدای پاک د فرمان مطابق نور انعامونه او نور ترقۍ به بیا مومو. خدای پاک فرمایي چې لئن شکرتم لازیدنکم، چې که تاسو شکر وکړو نو تاسو له به نور هم درکم، نور به هم درله زیات کم. دا د شکر گزارۍ مضمون که یو خوا موږ د خدای پاک مونږ ته د خدای پاک د شکر گزارۍ لارې ښیي، نو بل خوا د بندګانو شکر گزارۍ طرف ته هم زموږ پام ګرځوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی چې کم تن د بندګانو شکر گزار نه وي، هغه د خدای پاک شکر گزار هم نه وي. خدای پاک دغو کار کوونکو له چې رضاکارانه کارونه کول د توفیق ورکړی وو چې هغوی د جلسې انتظاماتو له د بهترین شکل ورکولو کوشش کړی دی. د گاړو انتظام دی، د رهایش انتظام دی، داخلي پخلی انتظام دی، د جلسه‌ګاه انتظام دی، مختلف پروګرامونه دي، د صفایي کار دی، په ګرمۍ کې خلکو لپاره د اوبو انتظام، د आवाज رسولو انتظام دی، او بیا ټولې دنیا ته د आवाज رسولو انتظام دی، د دې ځای د نظارو د رسولو انتظام چې MTA کړی وو. غرض دا چې که نامې واخیستې شي نو بې شمېره شبې پکې به داسې وي چې سړو هم پکې کار کړی دی او ښځو هم، بوډاګانو هم پکې کار کړی دی او ځوانانو هم، بلکې وړو ماشومانو، هلکانو جنکو هم پکې خدمت کړی دی او کوشش یې کړی دی چې د جلسې انتظامات د خپل استعداد او د صلاحیت مطابق په بهترین رنګ کې سرته ورسوي.
مختلفو شعبو کې چې کم رضاکاران کار کوي هغوی خپل کارونو کې څوک چېرته د کمپنۍ ډایرکټر وي، څوک ډاکټر وي، څوک انجینیر وي، څوک ساینسدان وي، کاروباري خلک هم پکې وي، بیا مزدورکاره خلک هم وي. خو دوی ټول یو ځای شي او کار کوي، که څوک هم وي. که څوک هم وي خو په لنګرخانې کې د اور مخې ته یو شان ولاړ وي، چمچونه پکې خوځوي، 100-200 دیګچې په اور پرتې، ګرمي پکې بې انتها وي. ډېر په خوشحالۍ دوی ولاړې ټول کارونه په ولاړه دوی دا ټول کارونه کوي. ترکاري پخوي، که بوډاګان وي او که ځوانان، کوشش یې دا وي چې بهترینه ترکاري دې پخه شي، مېلمنو ته دې ورسولی شي. هېڅوک هم د دې پروا نه لري چې ګرمي شته او که نه، ان تر دې چې د 14-15-14 کالو هلکان ډېر په روڼ تندي د ترکارۍ د پخولو کار او د روټۍ پخولو چې کم پلانټ دی هلته ډېر په خوشحالۍ دوی ډیوټۍ ورکوي. بیا د اوبو انتظام لپاره د رضاکارانو یوه ډله کار کوي. بیا د ښځو د سړو یوه ډله وي چې ښه په بې نفسۍ هر څیز نه بې پروا د مېلمنو لپاره د هغوی د غسلخانو صفایي کوي. ګیر چاپېر چې کم ګند خور شوي وي هغه راغونډولو لپاره هم لګیا وي، خلک کار کوي. سخته ګرمۍ کې واړه ماشومان ډېرې په جذبه په مېلمنو اوبه څښي او خلک د هغوی د خدمت ډېره ستاینه هم کوي. بیا ځینې ښځې او سړي مېلمنو له د روټۍ ورکولو ډیوټۍ کوي. بیا د سکیورټي انتظام دی، دا یو ډېر لوی او اهم نظام دی، یو وسیع او اهم نظام دی. نو دا چې نور هم ډېرې شعبې دي لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې پکې هر کار کوونکی دې نه به پرته چې هغه کار هغه له ورځي او که نه په پوره جذبه او صلاحیت کوشش کوي چې هغه کار دې وکړي. بیا دا ټول انتظام د راغونډولو کار و. د جلسې نه پس بارانونه شروع شو، نو ډېره په ګرانه دا سامان راغونډېږي لګیا دی. د باران په وجه لږ سامان لوند شوی هم دی، بسترې وغیره، نو پکې نقصان هم شوی دی. اوس په لویه پیمانه د مټرسونو د وچولو کار به هم یوه مسله وي، خو بهرحال خدام دا کارونه کوي لګیا دي. دا خدام د جلسې نه مخکې ټول انتظامات مکمل کولو لپاره راغلي وو. اوس د راغونډولو کارونه هم دوی کوي لګیا دي. د دوی مختلف ټیمونه دي. د راغونډولو کار هم ډېر وسیع وي، ځکه چې د کونسل له طرفه ورځې ورکړل شوي چې په دغه موده کې به دا ټول کار راغونډوئ. که دا کار په ورکړل شوې موده کې ونه کړی شي، نو بیا راتلونکي کال کې د جلسې اجازت ورکړل کېدو کې مسله پیدا کېدی شي. نو مطلب دا چې هر کار یو ډېر اهم کار دی. سږ کال د کینیډې د خدامو یوې ډلې خپل خدمات وړاندې کړي وو چې موږ د جلسې کار کول غواړو. نو هغوی د انتظاماتو د راغونډولو چې کم ټیم دی هغې کې شامل کړی شوي دي او د خدای پاک په فضل هغوی ډېر زیات مدد هم کړی دی. د انګلستان نه علاوه باقي ځایونو کې دومره وسیع انتظام نه کېږي، نو ځکه هغوی لپاره یوه نوې تجربه وه. د کینیډا نه چې کم هلکان راغلي وو، خو بیا هم هغوی په ډېره پرجوشه طریقه او ډېر په محنت کار کړی دی. د انګلستان د خدامو چې کوم ټیمونه دي هغوی نه علاوه د کینیډې د خدامو د دغه ډلې موږ ته مننه کول پکار ده چې هغوی زموږ مدد وکړو. بهرحال دا ټول خلک که سړي دي که ښځې، موږ د دوی د ټولو شکرګزاره یو. او دوی د شکرګزارۍ مستحق دي. خدای پاک دې دوی ټولو له اجر ورکړي. د کار کوونکو لخوا زه د دغو ټولو
زه د هغو ټولو مېلمنو هم مننه کوم چې چا تعاون کړی ده د یو څو نه علاوه. په عمومي طور د چا شکایت نه دی راغلی. یو څو شکایتونه خو هسې هم راځي. دا وخت د دغه شکرګزارۍ په مضمون کې به زه د مېلمنو تاثرات بیان کړم. دا کوم مېلمانه چې د نورو ملکونو نه راغلي وو، دوی کې سیاستدانان هم شامل وو، د ځینو ملکونو وزیران هم وو، لوی لوی عهدهداران هم وو. نو د هغوی خبرې چې انسان اوري، نو نور زیات د خدای پاک په شکرګزارۍ کې ډوب شي. په دومره لوی انتظام کې کمزورۍ هم وي ځینې، او دا بهرحال یوه قدرتي خبره ده. خو خدای پاک څنګه زموږ پرده پوشي فرمایي چې مېلمنو ته صرف ښې خبرې ښکاري او کمزورۍ د پردې شاته شي. د یوګنډا نه مسټر ویلسن مورولی صاحب چې د جنډر وزیر دی په جلسې کې شامل شوي وو، دوی وایي چې د مېلمستیا سکیورټي او د نظم و ضبط انتظامات مې چې وکتل نو ډېر حیران شوم چې خلک څنګه په رضاکارانه طور دا قربانۍ کوي لګیا دي. بیا وایي چې زما تصور کې دا خبره نه وه چې زه یوې داسې جلسې کې شاملېدونکې یم چېرته به راته انسانان نه بلکې فرشتې به راته ښکاري چې کارونه کوي. ما خلک نه د شپې په خوب وکته او نه د ورځې. هر وخت به دوی خدمت لپاره تیار ولاړ وو، نه به ستړي کېده او نه به ویزاره کېده. 100 ځلم که به هغوی نه چا څه وغوښته نو ښه په روڼ تندي به یې ورله راوړه. بیا وایي چې دلته هغوی د ریویو اف ریلیجنس او د مختلفو تصویرونو نمایش هم وکتو. د هیومانیټي فرسټ سټال نه هم دوی تللي وو. وایي چې په کومه طریقه چې جماعت احمدیه کار کوي نو هغې نه داسې ښکاري چې راتلونکي څو کالو کې به په دنیا غالبه شي انشاءالله. بیا وایي چې د دنیا امن لپاره ډېر مدبرانه کوششونه روان دي. نصیحتونه او تجویزونه د دنیا وړاندې ایښودل کېږي. که دا خلک په دې خبرو عمل وکړي نو په ټوله دنیا کې به امن خور شي. بیا وایي چې که خلاصتاً د جلسه سالانه بیان وکړم نو د ټولو نه لویه خبره همدا ده چې جماعت احمدیه انسانیت لپاره د امن، مینې او د ورورولۍ یوه عظیمه نمونه ده. د فرنچ ګیانا نه یو مېلمه جیک برتول نومې جلسې کې شامل شوي وو. دوی د فرنچ ګیانا کې د یو عدالت جج دي او د ملک د بشپ په نمایندګۍ کې دوی راغلي وو. دوی وایي چې جلسې کې شاملېدو لپاره چې زه د فرنچ ګیانا نه روان شوم نو خپه کې مې درد و، خو څنګه چې جلسې کې شامل شوم نو خدای پاک راله په معجزانه رنګ شفا راکړه او د ټولې جلسې دوران درد اډوونه. د خدای پاک دا فضل دی چې د جلسې کم برکتونه احمدیانو ته رسي، هغې نه پرې دیم فایده پورته کوي. وایي چې تر څو چې د جلسې د انتظاماتو تعلق دی نو زه یوې اوږدې مودې پورې انسپکټر پاتې شوی یم او هر کار په تنقیدي نظر ګورم. خو په کومه طریقه چې د جماعت احمدیه رضاکاران کار کوي هغه د ستاینې وړ دی. هر تن خپل کار ډېره په ښه طریقه کوي لګیا دی. په خاص طور دومره زیات خلک چې راغونډ وي نو د هغوی د سکیورټي انتظام کول څه آسان کار نه دی. دومره زیاتو خلکو لپاره روټۍ تیارول او بیا په هغوی باندې خورول دا هم څه معمولي خبره نه ده. بیا د نایجیریا یو مشهور ټي وي چینل MIT چیرمن دلته راغلی و، موري بساري صاحب. دوی الحاج دي، ډېر حجونه یې کړي دي. دوی وایي چې جلسه سالانه کې چې مې شرکت وکړو نو داسې راته محسوسېده چې لکه د عرفات په مقام یم او هر طرف ته مینه او خوشحالۍ خورېدې. داسې نظاره ما دنیا کې هېچېرې هم نه وه لیدلې او خو دا مو ډېره ښه خپله ډیوټي کوله. د اطاعت د جذبې نه سرشاره وو. د امام د اطاعت کومه نظاره چې ما د جماعت احمدي خلیفه او د هغوی جماعت ترمنځ وکته هغه مې هېچېرته هم نه دی لیدلی. د
کونګو کنساشا نه لامبه صاحب راغلي وو. دوی د کانسټیټیوشنل کورټ جج دی. دوی وایي چې د یو جج په حیثیت کې خدای پاک مله دومره فراست راکړی دی چې زه پوهېدی شم چې کوم ځای کې حقیقت پټول کېږي لګیا دی، چېرته د حق اظهار کېږي لګیا دی. د جماعت احمدیه له طرفه چې د کم اسلام سره زه معرفي شوم، کم اسلام سره چې زه معرفي کړی شوی وم، د هغې عملي نمونه زه چې جلسې کې شامل شوم نو ما ولیده. زما زړه کې که څه شک و نو هغه اوس لرې شو. اصل کې حقیقي اسلام هم دغه دی چې کوم جماعت احمدیه وړاندې کوي. نن سبا دنیا د اسلام هم د دغه پیغام اجت لري. زه دا ګڼم چې د دنیا مستقبل هم دغه پیغام سره تړلی شوی دی. د دغه اسلام موږ ته ضرورت دی. زموږ د ترهګرو اسلام نه دی پکار. د سیرالیون نایب صدر هم په جلسې کې شامل شوي وو. دوی وایي چې د جماعت احمدیه سالانه جلسه ډېره عظیم‌الشانه او ټول قومونه په یو پلیټ فارم جمع کولو واحده ذریعه ده. زه چې جلسه کې شامل شوم نو ډېره مینه راله راکړې شوه. د سیرالیون یو ښار د مکینې د هغه ځای میر جلسې کې شامل شوی وو. وایي چې 3 ورځې د روحانیت نه ډکې وې او زما په ژوند کې د یو عظیم‌الشان بدلون راوستو وجه جوړه شوه. ما چې خلک داسې یو بل سره په مینه نه وو کتلي. د سیرالیون نه د لوبو د محکمې نایب وزیر هم راغلی وو. وایي چې جلسې کې شاملېدل ما لپاره د ژوند یوه ډېره نوې تجربه وه. لویو وړو ټول مېلمنو ته هرکلی ویلو لپاره وړاندې راتلل او یو د بل نه زیات د مېلمنو خدمت هم کولو. تر ننه ما یوې سیاسي یا مذهبي جلسې کې مېلمنو لپاره دومره مینه او دومره عزت نه و لیدلی. د بینین نه د قومي اسمبلۍ نایب سپیکر ایریک هندي صاحب راغلی وو. وایي چې د ټولو نه لویه خبره چې زما مشاهدې کې راغلې وه هغه دا ده چې د جماعت احمدیه خلک خپل خلیفه سره ډېره مینه کوي. داسې بل هېڅ چېرته هم نه ښکاري. وایي چې زه چې دې جلسې کې شامل شوم نو د خپل د ژوند بهترینې لمحې مې دلته تېرې کړې دي. ما د ټولو انتظاماتو جایزه اخیسته ده. هر څیز کې ما ته حسن انتظام ښکاره شوی دی. د 15 کسانو نه د زیاتو خلکو په دغه جلسه کې د ترانسپورټ بهترین نظام و او ډېر په مهارت د ګاډو راهنمایي کې د لګیا وه. دومره ډېر خلک وو خو د صفایي معیار بیا هم ډېر ښه و. هېڅ چېرته هم ګندګي نه ښکارېده. دغو ټولو انتظاماتو کې د جماعت احمدیه 5,000 نه زیاتو کسانو په رضاکارانه تور کار کولو. په دغو رضاکارانو کې اعلی تعلیم یافته خلک هم شامل وو، بوډاګان هم، ځوانان هم پکې وو، ښځې هم وې، سړي هم وو، ماشومان هم. وایي چې دا یوه غیر معمولي خبره ده چې یو مذهبي او دنیاوي تنظیم کې به ښکاره نه شي. د ارجنټاین نه یو احمدي راغلی وو. هغه ویل چې ما د رښتوني مذهب په لټون کې 10 کاله تېر کړي دي او آخر چې جماعت احمدیه کې شامل شوم نو رښتونی مذهب راته ترلاسه شو. د جلسه سالانه چې کوم تنظیم و دې نه ډېر زیات متاثره شوم. د ټولو نه زیات چې کوم څیز زه متاثره کړم هغه په جلسه سالانه کې د زلمي کل موجودګي وه. ما تر ننه د یو مذهب د زلمي کل په یو مذهبي دستوري کې دومره ګډون نه دی لیدلی لکه څنګه چې په جماعت احمدیه کې دی. وایي چې زما د ژوند هغه لحظې چې زه پکې د ټولو نه زیات خوشحاله وم هغه وې چې کله زه په عالمي بیعت کې شامل شوی وم. د بیعت دوران زما زړه او زما وجود په لړزه و. د بیعت 10 شرطونه اصل کې د قرآن، د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د تعلیماتو خلاصه ده. دینه لوی ما لپاره بله خوشحالي نشته چې زه د ارجنټاین وړومبی مسلمان یم چې د احمدیت قبلولو توفیق راته ترلاسه شوی دی او اوس انشاءالله چې خپل ملک ته لاړ شم نو د احمدیت تبلیغ په هم ښه پوره کوم. د جاپان نه یو مېلمه یوشو اوامورا صاحب هم تشریف راوړی وو. وایي چې د مېلمستیا روایات او د کار کوونکو د مینې او د شفقت رویه موږ ټولو لپاره یو نه هېرونکی یاد دی. د انګلستان جلسه سالانه د ملګرو ملتونو حقیقي نمونه وړاندې کوله چېرته چې د هر رنګ او د هر نسل او د هر قوم خلک لکه د یو خاندان ښکارېده. دغه روحاني ماحول زما په زړه یو خاص اثر کړی دی. د جاپان نه یو ملګری ډاکټر جیوانی مونټي صاحب هم راغلی وو. دوی په میډیکل ساینس کې PhD لري او د ټوکیو چې کوم عالمي کتابي میله وه په هغې موقع د دوی جومات سره رابطه شوې. دوی وایي چې د 10 کالو راهیسې ما په مختلفو مذهبونو په مشورو تحقیق کولو
د عیسایت نه متنفر شوی وم، د حق په تلاش کې وم. د کتابي میلې په وړومبۍ ورځ چې دوی له حضرت مسیح موعود علیه السلام کتاب اسلامي اصول کې فلاسفي ورکړی شو، نو په بله ورځ دوی بیا زموږ مشنري لیکي چې موږ له راغله او موږ ته ویل چې شپې مې د دې کتاب مطالعه شروع کړه، نو را لپاره ناممکنه وه چې د ختمېدو نه مخکې وده شم، چې د ختمولو نه مخکې وده شم. تر سهاره مې چې د دې مطالعه پوره کړه، نو راته یقین شو چې اسلام یو رښتونی مذهب او د حق او د صداقت لاره ده. وایي چې یو کال کې مې 50 ځل دا کتاب ولوستو، یعنی اسلامي اصول کې فلاسفي. وایي چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام فلسفه غیر معمولي کشش لري. جلسه چې ولیده نو جلسه چې وکته نو وایي چې ما حق لټول او حق راته ترلاسه شو. د اسلام احمدیت نه بهتره بل یو د ژوند طریقه نشته. نو دوی د جلسې نه فوراً پس په بله ورځ د بیعت په ورځ خو دوی بیعت نه و کړی، خو په بله ورځ چې ما له راغلو نو راته یې ویل چې زه بیعت کول غواړم. نو بیا هلته په جومات کې د دوی بیعت وشو. د جاپان نه یو غیر احمدي ملګری ماسایوکی یاکوتوسو صاحب چې ټوکیو یونیورسټۍ کې پروفیسر دی، دوی په جلسې کې شامل شوي وو. د جماعت احمدیه باره کې تحقیق کوي او په دې غرض دوی ربوی ته هم تللي وو. دوی وایي چې د ربوی دورې نه په واپسۍ زموږ عزتمنده کوربه او د ګاډي ډرایور ما ته وویل چې که په مېلمستیا کې څه کمۍ پاتې شوي وي نو معافي درنه غواړو. نو دې کیفیت زما په زړه ډېر اثر وکړو او نن چې جلسې ته راغم نو دومره اعلی روایتونه مې دلته مولیدو. نو د دې مطلب دا دی چې د جماعت احمدیه تعلیم او عمل یو دی، هر ځای کې دا نمونې ښکاري. د سپین نه د قومي پارلیمان 2 ممبران راغلي وو. یو جوز ماریا صاحب وو. وایي چې د جلسې انتظامات مې چې کته نو دا سوچ مې کول چې که موږ ته داسې انتظامات کول راپېښ شي نو موږ به څنګه کوو. دا وخت دنیا کې د دې اډو مثال نشته. بیا وایي چې دوی د جلسې 3 ورځې په پروګرامونو کې ګډون کړی دی او ډېر ځل دوی د دې خبرې اظهار وکړو چې دومره منظم کار خو زموږ حکومتونه هم نشي کولی، لکه څنګه چې دلته دا کم کار چې دلته رضاکاران پرې لګوي دا خو زموږ حکومتونه هم نشي کولی. دې جلسې نه چې زه ځم نو ډېر څه مې زده کړي دي. نو دا د رضاکارانو چې کم کارونه دي دا یو خاموشه تبلیغ دی چې دوی کوي. بیا یوه میرمن د پارلمان ممبره وه، هغه وایي چې دنیا کې امن قایمولو لپاره جماعت احمدیه د څه قسمه ستومانۍ نه بغیر کار کوي. وایي چې زه د سپین مشهور ښار ټولیډو سره تعلق لرم. دې ښار کې یوه زمانه وه چې ټول تعصبونه چې پکې یهودیان، عیسایان او مسلمانان ټول شامل وو، دوی ټول یو ځای په اتحاد او په اتفاق اوسېده. موږ په هغه دور فخر کوو، هغه د سپین د تاریخ یو زرزرینه دور و. دوی وایي چې 1000 کاله مخکې د بنو امیه خاندان عبدالرحمن اول سپین ته راغلی و او هغه دا ویلي و چې زه دا ملک خپل کور ګڼم. وایي چې نن موږ ستاسو خلیفه ته دا ویل غواړو چې زموږ دا خواهش دی چې که تاسو زموږ ملک ته راشئ نو هغه خپل کور وګڼئ. د فلانس امیر صاحب لیکي چې دې کال دلته د یو خاندان 15 کسان هم په جلسې کې شامل وو. په هغوی کې 28 کسانو بیعت کړی وو، خو د هغوی مور پلار، یو لور او د هغې 3 بچو لا بیعت نه و کړی. پلار یې د عمر نه ډېر زیات دی. د جمعې لمونځ نه مخکې وویل چې زه دې ماحول نه ډېر زیات متاثره شوم. بیا وایي چې جلسې کې چې شامل شوم او دا ماحول مې چې ولیدو نو پوه شوم چې زما بچي ولې احمدیان شوي دي او کله راسي چې احمدیان شوي دي نو د خدای پاک په فضل د هغوی اړو حل بدل شوی دی. په اسلامي تعلیم هغوی داسې عمل کوي لګیا دي چې څومره شکر وکړم نو کم به وي او دا هر څه د احمدیت په وجه شوی دی. وایي چې کله چې زه ځوان وم نو یو خوب مې لیدلی و چې یو عجیبه شانې ځای دی او ډېر خلک پکې جمع دي. اوس جلسې ته چې راغم نو هغه خوب راته یاد شو. د جلسې په 2مه ورځ هغوی ویل چې نن ما 15 ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده.
نو د اتوار په ورځ یعنې عالمي بیعت چې کېدو نو دوی سره د اهلیې پکې موجود و او بیعت یې وکړو او جماعت کې شامل شو. وایي چې د بیعت په وخت د دوی ټول خاندان هلته موجود و او هغوی ټول لکه د ماشومانو ډېر زیات ژړل. بیا د دوی لور چې 3 بچي دي د هغې باره کې امیر صاحب لیکي چې جومات سره زوړ تعلق دی خو جومات سره زوړ تعلق دی خو بیعت اعلان نه و کړی. وایي چې د اتوار په ورځ د سحر لمونځ نه پس هغوی هغه سره د خاوند راغله او د هغې خاوند راته وویل چې تاسو ته یو خبره کول غواړم. نو دا چې ویل نو په ژړا شو. ما چې تپوس وکړو نو راته ویل چې ما دې لپاره بیعت نه کولو چې ما دا غوښتل چې سره د ښځو او بچو بیعت وکړم. اوس جلسې کې چې شامل شوم نو زما ډېر زیات زړه کېدو چې بیعت وکړم خو ډېر زیات خواهش مې دام و چې زما ښځه د ما سره بیعت وکړي. نو نن د سهار لمونځ کې ما ډېره دعا وکړه او د لمونځ نه پس راته ښځې وویل چې زه تاسو سوال غواړم. نو ما ورته وویل چې زه هم درته سوال غواړم. ښځې راته وویل چې زه بیعت کول غواړم. ما ورته وویل چې ما دا خبره کول غوښته او ما دا دعا هم کوله چې موږ د یو ځای بیعت وکړو او نن خدای پاک زما دا دعا قبوله کړه. نو هغې ویل چې ما هم همدا دعا کوله. دغه خاندان ډېر جذباتي کیفیت و. د یونان د وفد تاثرات د یونان هم په وفد هم په وړومبي ځل راغلی و. د یونان نه هم یو وفد په وړومبي ځل راغلی و. ډاکټر اکرام شریف دوغلو صاحب دی وایي چې ما هېڅ چېرې یو مسلمان جومات دومره منظمه نه دی لیدلی لکه څنګه چې جومات احمدیه دی. هر څوک دلته په تاسو سره په ډېره مینه او د ورورولۍ جذباتو سره ملاویږي که تاسو پیژنئ او که نه. په 3 تنو مشتمل یو د سلوینیا وفد هم راغلی و. د هغه یو ملګری سماګو پالیش صاحب چې د ترجمان په طور کار کوي د لږې مودې راځي د جومات د لیټریچر د ترجمې کار هم دوی کوي لګیا دي. دوی وایي چې جلسې کې شاملېدو نه مخکې جومات سره زما تعرض صرف د لوست تر حده محدوده و خو چې جلسې کې شامل شوم او د جلسې ماحول مې چې ولیدو نو اوس راته یقین دی چې د جومات باره کې چې ما څه لوستي دي هغه واقعي چې یو حقیقت دی. د مثال په طور مینه د ټولو لپاره نفرت د هېچا نه نه دا کول ما مخکې صرف لوستي او یا اورېدلی مې و خو جلسې ته چې رالم مختلفو خلکو سره چې ملاو شوم د جلسې ماحول مې چې وکتو نو دغه کول عملي حالت مې هم ولیدو. د جومات احمدیه هر تن په دغه کول عمل کوي. دا د خلکو دا تاثرات چې تاسو اورئ نو پکار چې هر تن د خپلې جایزې اخلي چې دا اثر چې قایم شوی دی نو دا د هر تن فرض دی چې د تل د قایم ساتلو کوشش هم کوي. په د سلوینیا په وفد کې د یونیورسټۍ یو پروفیسر هم وه آندرې یا بورش صاحب وایي چې په وړومبي ځل یو اسلامي پروګرام کې شامله شوی یم او په وړومبي ځل مې د اسلام یو مثبت تعارف ترلاسه کړو. جومات په حقیقت کې د انسانیت خدمت کوي لګیا دی. بیا وایي چې په ډایننګ هالز کې ماشومانو موږ لپاره روټۍ ایښوده او بار بار یې موږ نه تپوس کولو چې زموږ څه په کار خو نه دي که څه په کار دي نو ورته ووایو. همدغه شان واړه واړه ماشومانو چې په جلسهګاه کې په خلکو اوبس کولې. زه دا ګڼم چې دا ټولې خبرې د ماشومانو تربیت او پرورش لپاره ضروري دي. د سویډن یو پولیس افسر راغلی و. هغه ویل چې تاسو چې کوم پیغام ورکوئ ما د هغې عملي مشاهده هم کړې ده. کاش چې دا پیغام د دنیا ټولو ملکونو ته ورسي. دا پولیس افسر دی وایي چې که دا پیغام سویډن کې خور شو نو زه به د خپلې نوکرۍ نه استعفا ورکړم ځکه چې بیا به د پولیس اډو څه اجت پاتې نه شي او کومې پیسې چې د پولیس په تنخوا لګي هغه به د غریبانو او د بوډاګانو ضرورتونه پوره کولو کې پکاره شي که زموږ معاشره پرامنه او مینه ناکه شوه. نو دا خبرې یو خوا که احمدیانو له د شکرګزارۍ موقع ورکوي نو بل خوا چې کومې وړې وړې کمزورۍ دي د هغوی د لرې کولو کوشش هم بیا پکار دی. د سویټزرلینډ نه د پریس او د میډیا سره تعلق لرونکي میلمه برانسویل سلیب بیلی صاحب هم شامل شوي وو. دوی وایي چې د جلسې سالانه په آخري ورځ شامل شوی وم. زه د دنیا مختلفو دستورو کې شاملیږم
خو داسې دستوره ما مخکې چېرې نه ولیدلې. یوه عجیبه نظاره وه. خلکو ته به چې وویلی شو چې ودرېږئ نو په خاموشۍ به ودرېده، ورته به چې وویلی شو چې تاو شئ نو تاو به شول. هېچا به په دې خبره د غصې اظهار نه کولو چې هغوی ته ولې د ودرېدو لپاره ویلې کېږي لګیا دي. ما ته ښکاره نه شو چې چېرته کار کوونکي یا جلسې کې شامل څوک تن د غصې اظهار کوي لګیا وي چې ولې موږ ته د ودرېدو لپاره وویلو شو. ډېر ملکونو کې ګرځېدلی یم خو دغه شان پرسکونه او اعلی نظام بل هېچېرته ما نه دی لیدلی. یو غیر احمدي د سویټزرلینډ غیر مسلم مایکل شرنبرګ هم شامل شوي وو. دوی وایي چې د عالمي بیعت نظاره د ټولو نه لویه وه چې خلکو څنګه د خپلې عقیدې او د خلیفه سره د تړون اظهار کولو. یو نوی احمدي شوی ملګری مای ټایټل اف باسرو د مایکرونیشیا نه راغلی وو. هلته تر 11 کالو پورې مېر هم دوی پاتې شوي دي. دوی وایي چې دا هر څه لیدو نه پس زما دا پخه اراده چې خپل د خاندان او د کوسرای ښار یعنې کم چې د هغوی خپل ښار دی نو هغه ځي خلک چې د اسلام باره کې کم غلط تاثرات لري نو کوشش به کوم چې هغه ختم کړم. نو جلسه د تبلیغ یوه ډېره لویه ذریعه جوړه شي. د جمیکا نه یوه صحافي ښځه راغلی وه. هغه ویل چې د هغې کیمرامین په شروع کې د مسلمانانو جلسې کې شاملېدو په هکله د تردد ښکار و. خو هغه چې ولیده چې هر څوک هغه سره په مینه ملاویږي او خیال یې ساتي نو هغه پوښتنه وکړه چې د دغو خلکو په زړونو کې واقعي موږ لپاره مینه ده یا دا هر څه صرف ښودنې لپاره دي. زموږ مبلغ ورته وویل چې اخوت او ورورولي د اسلام بنیادي تعلیماتو کې شامل دي. تاسو ټوله جلسه تېره کړئ نو پخپله به خبر شي چې دا خلک هر څه ښودنې لپاره کوي که څه بله وجه ده. نو جلسه چې ختمه شوه نو دغه کیمرامین وویل چې دې کې هېڅ شک نشته چې د کمې مینې او د ورورولۍ اظهار په جلسه کې کېدو هغه صرف ښودنه نه وه بلکې یو حقیقت و. بیا هغه جرنلسټ چې وه هغې زما انټرویو م اخیستی و. هغه وایي چې واپس چې لاړه شم نو لیکم به یا یو دستاویزي فلم به جوړوم نو داسې هم د تبلیغ لارې پرانیستلی کېږي. وایي چې دا مې لوز دی چې په جمیکا کې د جماعت احمدیه تعلیمات خورولو لپاره به سخت محنت کوم. دا یې صحیح ده او زموږ د تبلیغ وسیله جوړېږي لګیا ده. د پاناما نه یو ملګری رونالډو کوچي صاحب راغلی وو. هغوی وایي چې داسې پورم نفذه نن سبا دنیا کې لیدل ممکنه نه ده. وایي چې زموږ ملک کې هم ډېر مسلمانان اوسېږي خو د هغوی باره کې د خلکو تاثر ښه نه دی بلکې خلک د هغوی نه نفرت کوي. ما هم چې کله د مسلمانانو په جلسه کې د ګډون بلنه راکړې شوه نو ما دا ګڼل چې دا خلک به هم د پاناما د مسلمانانو په شان وي. خو دلته چې راورسېدم نو حیران پاتې شوم. ما دلته د مینې د محبت او د امن هغه فضا ولیده چې ما تصور هم نشو کولی. وایي چې که نن نه پس که چا د اسلام باره کې غلطه نظریه وړاندې کړه نو زه به ښه پوره دفاع کوم چې ټول مسلمانان یو شان نه وي. د کازاکستان نه تاناشاما صاحبه چې د سټیټ یونیورسټۍ پروفیسره ده او د نیویارک اکیډمۍ ممبره هم په کال 2000 کې دا د لیډي اف د ورلډ په توګه منتخبه شوې وه. دوی خپلو تاثراتو کې وایي چې د خپل ژوند دغه 15 کالو کې ما د دنیا ډېر څیزونه لیدلي دي خو د انسانیت سره مینه او په حقیقي معنو کې د انسانیت مدد ما صرف همدلته ولیده. دا ډېر شانداره منظر و چې د ټولو په موجودګۍ کې د مختلفو شعبو سبق ویونکیو د خپلې کارکردګۍ په بنیاد میډلونه ترلاسه کړل. دا خبره او دا اعزاز به تل د هغوی په زړونو کې پوخ وي او په مستقبل کې به هم په دغه اصول خپل ژوند جوړولو کې به هم د دوی مدد کوي. وایي چې ځان کې زه د دغه جلسې په وجه یو روحاني تازګي او قوت محسوسوم. د ګواتیمالا نه یوه سبق ویونکې جینۍ شامله شوې وه. وایي چې جلسې کې شاملېدل ما لپاره یوه ډېره خوشحالوونکې تجربه وه. د دې جلسې روحاني ماحول زما د راتلونکي ژوند اصلاح په هکله زما ډېره رهنمایي کړې ده. کروشیا نه د 30 کسانو وفد راغلی و چې پکې د کروشیا د پارلمان ممبر پانډک صاحب هم پکې شامل و. وایي چې دا وړومبی موقع ده چې زه د یو مسلمان تنظیم په جلسه کې شامل شوی یم.
بیا د آخري تقریر هم هغوی اورېدلی و. وایي چې که دنیا په دغو نصیحتونو عمل وکړو نو امن به پکې خور شي. ډېر متاثره و دوی. د سیرالیون د قامي ټي وي SLBC صحافي هم جلسې کې شامل شوي وو. دوی وایي چې تاسو چې ماله په جلسې کې د ګډون بلنه راکړه نو په ما مې لوی احسان کړی دی. وایي چې د جلسې دوران ما په جومات کې د شاملېدو پخه اراده کړې وه. بیا د عالمي بیعت دوران دوی بیعت هم وکړو. پال سنګ ډیویس چې په رایل ایرفورس کې ګروپ کیپټن دی، دوی وایي چې زه لازمن د دې خبرې اظهار کول غواړم چې ما په سوونو داسې پروګرامونه کتلي دي خو دومره منظم پروګرام مې چېرته نه و لیدلی. په خاص ډول داسې امور باندې چې خبرې وشوې نو ډېر ښه راته ولګېدل چې نن سبا چې موږ په کمو خطرو کې ګیر یو نو د دوی نه د بچ کېدو څه حل دی. په دې حواله ډېرې ښې خبرې موږ واورېدې. د آیوري کوسټ نه د پارلمان 2 ممبران راغلي وو. د کواکو واتره صاحب دې کې یو و چې هغوی وایي چې زما د ژوند دا اهم لمحات و. زه د ډېرو کلونو راس احمدي یم خو داسې روحاني ماحول مې په وړومبي ځل وکتو. زه احمدي خو مخکې نه وم خو جلسې کې چې شامل شوم نو زما ایمان نور مضبوط شو. د برټش سوسایټي اف ټیورن شراود د نیوزلیټر ایډیټر حافظ صاحب وایي دوی د ټیورن شراود د ماهرینو کې شامل دي. دوی وایي چې تر ننه ما په څومره فورمونو چې د حضرت مسیح علیه السلام د حضرت عیسی علیه السلام د کفن باره کې خبرې کړې دي د هغوی ټولو کې بهترینه فورم دا و. په علمي لحاظ دا 3 ورځې ما لپاره غیر معمولي وي. صرف د کفن باره کې نه بلکې د جماعت احمدیه باره کې هم د ډېر څه نه خبر شوم. دې باره کې زما علم د عدم برابر و. ما لپاره د تحقیق نوې لارې پرانیستلی شوې. نور شخصیات هم د حضرت عیسی علیه السلام د کفن ماهرین موجود وو. یو پکې بیری شارټ صاحب هم وو چې د ټولو نه مستند ماهر ګڼلی کېږي. د دوی تقریر خو به تاسو اورېدلی وي. دوی وایي چې زما د نورو ډېرو خبرو نه علاوه دلته زما د راتګ یوه وجه دا وه چې زما دا خیال و چې تاسو له به د حضرت عیسی علیه السلام د کفن باره کې معلومات درکړم. خو زه دا تسلیموم چې څومره علم چې ما درکولی شو په دغه حواله د یو څو ورځو کې د هغې نه زیات علم تاسو نه واخیستو. د پریس او د میډیا خبره ما کړې وه. سږ کال د خدای پاک په فضل د پریس میډیا په ذریعه د جلسې تعارف په وسیع پیمانه شوی دی. او دې لپاره پکار ده چې موږ د خدای پاک مخې ته ټیټ شو چې څنګه هغه دا پیغام خور کو. د جلسې خبر او د ویډیو کلیپس د ټي وي او د آنلاین ویډیو و مختلفو پروګرامونو په ذریعه تقریبا 3.5 میلیونه خلکو پورې رسېدلی دی. د ریډیو 4 پروګرامونو په ذریعه تقریبا 3 میلیونه خلکو ته پیغام رسېدلی دی. د پرنټ او د آنلاین میډیا په ذریعه څه کم 8 میلیونه خلکو ته پیغام رسېدلی دی. په سوشل میډیا 1195 شاملینو په ذریعه د جلسې پیغام 15 میلیونه خلکو پورې رسېدلی دی. همدغه شان دا ذکر شوي ټول فورمونو په ذریعه ټول 12.5 میلیونه نه لږ زیات خلکو پورې د جلسې کاروایی خبر پیغام تصویرونه او ویډیو کلیپس رسېدلی دي. افریقې نه علاوه داسې ملکونه چېرته چې میډیا کې کوریج ورکړی شوی و نو په هغوی کې انګلستان، سکاټلینډ، ویلز، آیرلینډ، امریکا، کینیډا، پاکستان، انډیا، فرانس، جمیکا، بولیویا، یونان او بیلیز شامل دي. د ټولو نه اهم چینل BBC 24 هم پکې شامل دی چې ورباندې د جلسې خبر 3 ځل ورکړی شوی و. دا هم وړومبي ځل داسې شو ګینې نو په ابتدایي طور یو ځل د خبر د ورکولو اجازت ورکړی شوی خو بیا نور خبرونه ورکولو اجازت هم ورکړی شو. د فرانس انټرنیشنل نیوز ایجنسي AFP هم د جلسې خبر ورکړی و. AFP
ویډیو ریپورټ هم جاری کړی و چې بیا وروسته په امریکې په انګلستان او په هندوستان کې د خبرونو غنو ویبپاڼو باندې ورکړی شو. په دې کې یاهو نیوز، NBC نیوز او MSN نیوز شامل دی. بیا د ریډیو خبرونه دي. د ریډیو 40 انټرویوز نشر کړی شوي د BBC په 3 قامي ریډیو سټیشنونو باندې 4 نور ریډیو سټیشنونه دي او 2 مقامي ریډیو سټیشنونو باندې هم خبر نشر شوی. په دې کې د BBC ریډیو فورم شامل دی چې په انګلستان کې د ټولو نه زیات اورېدل کېږي. په دې باندې د 20 منټو یو اوږد انټرویو نشر شوی و. دې نه علاوه BBC سکاټلینډ او BBC ریډیو ایشین نیټورک هم شامل دي. BBC ریډیو سټیشن او BBC ریډیو سټیشن نیټورک هم شامل دي. BBC ریډیو سټیشن نیټورک باندې د 1 غنټې نه زیات وخت انټرویو ورکړل شوی و. د 3 ریډیو سټیشنونه ټول تقریبا څه کم 3 میلیونه خلکو ته پیغام ورسېد. د کې کم از کم 2 انټرویوز هغه مو چې د BBC کیرولاین وایټ مان اخیستی وو. هغه انټرویوز هغه نشر کړل. نو ورباندې اوس دلته د مسلمانانو تنظیمونو ډېر شور جوړ کړی چې موږ ته یو ځای کېدل پکار دی. دوی د مسلمانانو نمایندګي نه کوي، موږ به یو ځای شو د مسلمانانو نمایندګي به کوو. 2 ایشیایي او کیتھولک خبرونه او مضمونونه چاپ کړي وو. هفنټن پوسټ هم 2 مضمونونه چاپ کړي وو. همدغه شان نور هم ډېر دي. د سوشل میډیا، ټویټر وغیره په ذریعه دا پیغام هم رسېدو. د مرکزی ریپورټ چې کوم دی، د نه علاوه د انګلستان د پرنټ میډیا په ذریعه زما خیال چې 2-3 میلیونه خلکو ته خو پیغام رسېدلی وي. د افریقي ملکونو قومي ټي وي چینلو نیغ په نیغه د جلسې کوریج کړی دی. په دې کې ګانا، نایجیریا، یوګنډا او کانګو کنساسو شامل دي. دوی د دقت المهدي نه نیغ په نیغه خپرونې کتونکو ته رسولې دي. د ګانا یو ملګري نانا وسای کوتو صاحب په ټلیفون وویل چې زه مذهباً عیسائی یم، خو ستاسو د جلسې نیغ په نیغه خپرونې مې چې وکتې نو یو جذباتي کیفیت په ما خور شو. اوښکې ودرول را لپاره ګران و. دې کې هېڅ شک نشته چې د اسلام په نمایندګۍ کې دا وخت جماعت احمدیه د ټولو نه مخکې دی. زما دا دعا ده چې زه ستاسو د جومات د مبلغ په حیثیت کې د جومات پیغام خور کړم. د ټمالې ګانا نه یو مېرمن هما عدتو صاحبه وایي چې ما د ګانا ټي وي په ذریعه د جماعت احمدیه جلسه وکته او ډېره متاثره شوم. زه مسلمانه خو یم، خو جلسه کتو نه پس احمدي مسلمانه کېدل غواړم. یوګنډا نه یو ملګري په فون وویل چې ما د جلسې خپرونې په ټي وي وکتې، زه ستاسو جومات کې شاملېدل غواړم. نو دوی مشن هاوس ته راغلل او بیعت یې وکړو او په جومات کې شامل شو. د ګانا یو تن په ټلیفون وویل چې نن جماعت احمدیه د اسلام حقیقي نمایندګي کوي. ما به د اسلام متعلق هیڅ خبره نه اورېده ځکه چې مسلمانان د اسلام په نامه ظلم کوي لګیا دي. خو نن تاسو خلک چې کم اسلامي تعلیم وړاندې کوي لګیایي، هغه مې چې واورېدو نو ذهن مې بدل شو. د ګانا نه یو احمدي ښځه لیکي چې خپلې کمرې کې په ناسته د ټي وي په ذریعه زه د جلسې سالانه خپرونې ګورم لګیا یم او داسې راته ښکاري چې په جلسې کې شامله یم. زما زړه د خوشحالۍ نه او سترګې مې د اوښکو نه ډکې دي. په سیرالیون کې د خدا پاک په فضل د سیرالیون قومي ټي وي SLBC د جلسې سالانه 26 غنټې نیغ په نیغه خپرونې کتونکو ته ښودلې وې. سیرالیون نه ډېرو خلکو په مفت ټلیفون لاین باندې خبرې وکړې او د نیکو خواهشاتو اظهار یې وکړو. جبرائیل صاحب وایي چې زه د هغو ټولو خلکو مننه کول غواړم د چا په کوششونو چې موږ دا جلسه نن ګورو لګیا یو. داسې ښکاري چې موږ د خلیفه سره په هندوستان کې ناست یو یا احمدیان یو، په خپلو کورونو کې په ناسته د جلسې د برکتونو نه مستفید کېږو لګیا یو. د کانګو کنساشا هم 4 لویو ښارونو کې د جلسې خپرونې ښودل شوې. په 2 ښارونو کې زما آخري خطاب نشر کړی شوی او 2 ښارونو کې د جلسې ټوله کاروایي نیغ په نیغه نشر شوې وه. کنساشا کې چې آخري خطاب روانو نو هغې لپاره موږ د 2 غنټو وخت اخیستی و، خو 2 غنټې ختمې شو خو خطاب بیا هم روانو. نو په دې د ټي وي عملې درخواست وکړی شو چې نور وخت راکړی شي چې خطاب مکمل شي. نو هغوی ویل چې زموږ پروګرامونه خو مخکې نه د وخت په لحاظ مرتب وي، خو چونکې ستاسو د خلیفه خطاب جاري دی او د دې تقریر په موږ دومره اثر دی چې موږ تاسو له نور وخت درکوو. نو داسې د مکمل خطاب
کوریج شوی و او داسې ښه فیډبیک هم بیا راتلل شروع شو. یو تن په فون وویل چې زه مسلمان یم خو داسې خبرې مه چې د چا د خولې نه وي اورېدلې، زه فوراً په جماعت احمدیه کې شاملېدل غواړم. د کانګو یو ښار بکانګو کې په جی کې وي ټي وي باندې جلسه نشر کړې شوې وه. د دغه ټي وي مشر جوس صاحب وایي چې زه د دې حقیقت اعتراف نه بغیر نشم پاتې کېدی چې د اسلام چې کوم تصور زما په ذهن کې و هغه بیخي بدل شوی دی، هغه بیخي بدل شو. او زه د خلیفة المسیح خطابات مې چې واورېدل نو خبر شوم چې اسلام یو ډېر ښکلی او په زړه اثر کوونکی مذهب دی. اکثر کورونو کې دوی وایي چې د MTA د پروګرامونو چلېدو اواز را روانو او په خاص ډول د آخري خطاب. یو ملګري په فون وویل چې په ټي وي مې ستاسو جلسه وکړه او ډېر خوشحاله شوم چې په دنیا کې یو داسې وجود هم شته چې دومره ښایسته تعلیمات ورکوي. افریقني ملکونو کې په ریډیو چې د جلسې سلنه کم کوریج ورکړی شو، نو په مالي کې د جماعت 15 ریډیو سټیشنونو په ذریعه د جلسې د 3 ورځو کاروایي نیغ په نیغه نشر کړې شوې وه. نو داسې هلته تقریبا 10 میلیونه خلکو د جلسې کاروایي په خپلو ژبو کې واورېده. همدغه شان په بورکینا فاسو کې په 4 ریډیو سټیشنونو د جلسې د 3 ورځو مکمله کاروایي نشر کړې شوه. د دې ډېر زیات اورېدونکي دي. نو په لکونو خلکو ته په مختلفو ژبو کې د خدای پاک په فضل په مختلفو براعظمونو کې د خدای پاک په فضل دې ځل د جلسې پیغام رسېدلی دی. د خدای پاک په فضل د پریس ټیم ډېر ښه کار کړی دی او MTM دې لپاره ډېر کار کړی دی. په خاص ډول څوک چې د افریقې انچارج جوړ کړی شوي دي هغوی ډېر کار کړی دی. خدای پاک دې ورله اجر ورکړي. نو د خدای پاک په فضل د دې جلسې په ذریعه د جمعه ډېر وسیع تعارف شوی دی او په دې کې لکه څنګه چې ما وویل چې ډېر کارکوونکي شامل دي، د MTA هم او د پریس سیکشن هم. او په پریس سیکشن کې هم د انګلستان هلکان دي چې کار کوي، خپل کردار لوبوي. خدای پاک دې د دوی صلاحیتونه نورم زیات او نورم روښانه کړي. ځینې انتظامي خبرې دي چې د انتظامیې او د مېلمنو لپاره وړاندې کول غواړم. یو شکایت ماته دا را رسېدلی دی چې کرسۍ کمې وې د ناستې لپاره په مرکزي مارکۍ کې او بیمارانو او معذورانو ته نوې ملاوې شوې او په ظاهره کم عمره هلکانو ته ورکړی شوې وې او عذر دا پیش کړی شوی و چې د کارډونه ورته ایښو شوي دي، جاري کړی شوي دي. نو ځکه اوس موږ دوی د کورسونو نشو پاسولی. نو یو خو دا چې کارډونه د کورسو مطابق پکار ده چې وي یا ځای زیات کړئ، یا که هلته ځای نشته نو بیا له مارکي ور لپاره جوړه کړئ. د مزدورانو او بیمارانو لپاره یوه کورسو والا بیا له مارکي جوړېدی شي، بلکې په دې غور کول پکار دی. دویم دا چې ټي وي سکرین یو کم دی، نو یو کم شي نو پکار ده چې یو نه زیات دی وي. په عمومي طور خو د غسل خانو انتظام سم و، خو ځینې وخت به شکایت رالو چې اوبه پکې نشته او ټیشو پیپر یا پکې نشته. بازار ته به چې کم پاکستاني مېلمانه تلو نو غیر پاکستاني مېلمنو د هغوی شکایت کړی چې ځینې وخت به څیزیز غسلو لپاره به چې قطار جوړ شو نو پاکستاني مېلمنو به د صبر نه کار نه اخیستو، دقیقې به یې ورکولې. نو دوی ته پکار ده چې خپلې نمونې دې ښایي، ځکه چې دا خو د جلسې اډو مقصد نه دی. په لومبۍ ورځ ما دا ویلي و چې د صبر او د برداشت نه کار اخیستل پکار دی او کوشش کوئ چې بل د حق نه زیات ورکړئ. د ټرانسپورټ د انتظام هم د خدای پاک په فضل عموما تعریف شوی دی، خو دې کال ځینو کارکوونکو د ځینو مېلمنو شکایت کړی دی. دا که یو څوم و خو بهرحال غلط اثر ته جوړېږي. نو تر کار کوونکو چې دا خبره محدوده و نو ښه ده، شکر دی چې هغو مېلمنو ته ونه رسېده چې موږ باندې نظر لري. د کار کوونکو خبره منل د هر راغلي مېلمه فرض دی، که هغه چېرته د لوی عهدهدار ته جوخت تن دی، که څوک ډېر لوی تن دی، یا چېرته د خاندان دی، که زما خپلوانو کې هم څوک دی. نو په ځای د دې چې تاسو خبره ومنئ او ماحول ښه کړئ، نو ځینو خلکو غلطې رویې ښودلې دي چې سمه خبره نه ده. همدغه شان کم هلکانو چې ډیوټۍ ورکولې
هغوی په دې خبره جذباتي شو چې که دوی زموږ خبره نه مني نو موږ ډیوټي نه کوو. نو دا غلط سوچ دی. داسې حالات سره انسان مخ کېږي، مختلف طبیعتونه وي. نو ځکه کار کوونکو ته هم د صبر او د حوصلې نه کار اخیستل پکار دی. که څه غلط څیز وګوري نو خپل نه د اعلی افسر ته د شکایت وکړي، هغوی به پخپله سنبال کړي. بهرحال په عمومي طور جلسه سالانه ډېر فضلونه ځان سره راوړي وو. خدای پاک د هر هغه تن له چې د شمولیت یا د ټي وي په ذریعه دا وکته او واورېده، هغه له د خدای پاک توفیق ورکړي چې په ځان کې د یو بدلون راولي. او د میډیا په ذریعه چې د اسلام حقیقي پیغام دنیا ته ورسېدو، نو خدای پاک د خلکو له عقل او پوهه ورکړي چې هغوی د په دې ښه په بهتره طریقه پوه شي او دا حقیقي پیغام دې قبول کړي. د مونږ نه پس به یوه غایبه جنازه هم کوو چې د مرزا رفیق احمد صاحب د اهلیې سیده فریده بیګم صاحبې ده. دا د مکرم سید جلیل شاه صاحب لور وه او د حضرت عبدالمسیح ثاني رضی الله تعالی عنه انګور وه. د حضرت میر حامد شاه صاحب نوسی وه او د میر حسام الدین صاحب کړوسی وه. 3 ورځې مخکې دوی وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. د مور له طرفه دوی دا د حضرت سید حبیب الله شاه صاحب نوسی و، د حضرت ډاکټر عبدالستار شاه صاحب کړوسی و، د حضرت ام طاهر د ورېرې لور وه. د پلار له طرفه د میر حسام الدین شاه صاحب کړوسی و. دا میر حسام الدین شاه صاحب هغه و چې حضرت مسیح موعود علیه السلام سره خاص تعلق لرلو. او حضرت مسیح موعود علیه السلام چې د خپل والد صاحب په وینا په شروع کې سیالکوټ ته تللی وو، نو د دوی په کور کې به وو. نو ځکه حضرت مسیح موعود رضی الله تعالی عنه هم ذکر کړی دی چې د دوی یو خاص تعلق وو. حضرت مسیح موعود علیه السلام سره د دوی یو خاص تعلق وو. همدغه شان سید حبیب الله شاه صاحب د حضرت خلیفة المسیح رابع رحم الله تعالی ماما وو. دا فریده بیگم صاحب د هغوی د لور وه. کله چې د فریده بیگم صاحب د مور رضیه بیگم صاحب نکاح وو، نو حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه لیکي چې د خاندان سره خاص تعلق په وجه د بیمارۍ نه باوجود زه نکاح ویلو لپاره راغلی یم. همدغه شان د جنۍ له طرفه ولی هم حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه په خپله جوړ شوی وو. خدای پاک دې د مرحومې درجات اوچت کړي. په دیني لحاظ هم د دوی انګور لیکي چې په خاص طور آخري عمر کې خود دوی ډېره زیاته مطالعه کړې ده د حضرت مسیح موعود علیه السلام د کتابونو، بلکې 3 ځلې لوستي وو. ملفوظات یې لوستي وو، تفسیر کبیر یې مکمل کړی وو، خطبې به باقاعدګۍ سره اورېدې. خدای پاک دې مرحومې سره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي او د دوی د بچو د حافظ و ناصر شي. د دوی یو نوسی په جامع احمدیه ربوه کې سبق ویل لګیا دی او یو نوسی په جامع احمدیه کینیډا کې دی. خدای پاک دې دا ماشومان هم په صحیح رنګ د جومات خادمان کړي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم
يستجب لكم ولذكر الله